هله په ایمان زیني تا خو کمال وکړ قربان شم ستانه د اوبو پردونه دې روغ کړې زما سیله ته به دا خبره نه منې او که تا دا هر څه ومنل نو زه به خپله مړه کړم سیله واده وکړه ما به مړه کېده مه ژاړه نو بیا تاسو به مشرافه منې کې که نه کومه خبره چې تا ونه کړې شوه هغه به ورته زه څنګه ویم دا څه کېده دلته څو ځله مې درته ویلي دي چې په کمره کې اوسه ځه ځه سیله اوف دومره غوسه خامخا دې هغه ماشوم او ښکلې جینۍ ودې راټولولې ته ستا خو هم غوسه هر وخت په دې ځای پرته وي کلینګ که نه اوس دا خامخا جړه بند که پلیز داسې څه مصیبت و ما ته به یې ویلي و زیني ما به ترې تپوس کوو خو زه به یې منې کولم او اوس داسې راهیل سره څومره بدنامي وشوه څوک به تپوس کوي زما د زیني سلا خو چې هر څنګه مشرې پاوله جوهي سره بندوبست وکړو او زما زیني دپاره مازه خراب دي ستا بالکل جاهلې ښځې د څه بدنامي او څه وکړه زیني ای مړې راهیلې کزن دی د هغې دواړه په نیت کې هېڅ خرابتیا نشته ها تاسو خو د هغې زړونه کتلي دي او کتلي دي ما سترګې مې کتلي دي د خپلې لور په هغې کې رښتیا دي او ما ته پکې رښتیا ښکاره شو زما په خپلې لور مکمله بروسه ده او زه د راهیل د طرف نه بالکل مطمئن یم نو څه چې مشرافه وایي هغه دروغ دي مشرافه هغې په خپلو سترګو هر څه لیدلي دي د هغې نیت هم خراب دی او نظر هم پوه شوې ته خبردار که دا کیسه یې دوباره وچېړله تا خبره صفا شوه ختمه شوه که اوس زما لور ته چا سووي سره ستا نو دا ژبه به ترې پرې کړمه اوس سلګۍ بندې که आवाज را نشي بالکل سدو ما مړ کته خدا څخه خفا کېږه خو مه کنه ته څه دي دا داسې مې ولې ترساوې ته سدو ته چې کومه سزا راکې هغه زما قبوله ده څه غواړې ته دا ستا په خپو کې ځان حلال کړمه سدو مړې مه کوه که نه داسې بېروخي مه کوه سدو زما نه مخ مه اړوه ته دا راته ویلي و که نه چې زه به مشرفه سره خبره کوم نن به کوم اوس به کوم ویلي دي و که نه او زما بلبلې زما مالکې بېشکه مې ویلي وو او نو بیا دې ولې ونه کړه ولې دې خبره ونه کړه ولې دې انکار ونه کړه ووایه ما ته خبره کول ما ته ډېر ګران دي که نه لیونی ته که ما پاته ویلي نو ته خبرې چې څومره لویه تماشه به جوړه کړې وه هغې که هغې ته مې وې سدو نو پرون د شپې به مې ورته ویلو کله چې هغه ما سره د سلا خبره کولو له راغله ومې نه کړه که نه
نو څه نه څه وجه به وي څه مصلحت به وي تا ته خو پته ده چې دا پا څومره زیاته زه به ورسره خبره په خیال کوم هغې سره چې هغه خوا دې خوا نه شي او خبره ومني بس اوس چې راهیله ذهن یې ولیدله نو څومره خبرې جوړې کړې په داسې وخت کې خو خبره کول مناسبه نه وه ته پوه شوې که نه اعتبار کوو په ما ولې په ما اعتبار نه کوې ته ما سره په تا د اعتبار کولو له علاوه بله لار نشته زه مجبوره یم په تا د اعتبار کولو دپاره ښځه بس که که نه ای صدو که دومره مجبور یې نو چې جاړې نو زما له صبر امتحان ولې اخلي ای ته خو زما ځان یې زما د زړه مالکه یې دا ولې جوهرورا سمه ناشته وکړه پرون دې سمه نه وه خوړلې تا سادي خورې اوس سنبالوه دا زونګې دی لاړه شو ښایسته املیټ مملیټ وله پوخ کا پرون هم ګوره تا هګۍ نه وه خوړلې پرېږده مشرې اپا څه چې میلو شي ډېره ده شکر دې د الله نو څه وشو کېدو واله خواښې ده ستا چې هګۍ درله پخه کړي نو څه دنیا به ورانه شي تکلیف به درته میلو شي خامخا مشرې اپا په ایمان ډېر ذاتې کې ته کلم نه ګوره دوی تا په کور ناست د هیرې په شان زوم میلاو شو ما به هم کتلیو چې د دې لور به چا واده کوله تپوس خو بخیر د هغې ذهني بیګم هم څوک نه کوي چې د شپې په تیارو کې په یو ګوټ کې السلام علیکم السلام علیکم واو میرے دل سګونګې نیم تاسو جواب رانه کو نو ما وی شاید سادي چاچی مال راکه په مامنه کالج نه وخت کیږي چې تخوري ورشه ځان له خپل پخ کا دا ته جوړی دا نه پا پرېږده په دې نه وخته کېږي سکول ته ځي که نه اخره السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام السلام علیکم مشرې اپا وعلیکم السلام راځه زه به تا ډراپ کما 2 منټه اسې خو زمونږ څه کار نشته چې په دې کور کې څوک ښه کوي او که بد کوي زمونږ په څه خدا عجیبه خبره ده چې نن ډرایور نه دی راغلی زیني بیګم پسې کالج بوتلوله ډرایور خو بار ولاړ دی مشرې اپا ما څه ضروري خبره کوله زیني سره ما په دې باندې به زه دا ډراپ کما زه پاسه زر کوه ښه ګوره راهیل خانه سم چې د راز باز خبرې دي که نه دلته زمونږ په مخامخ یو کې په جاره جګه او وسیم نن سبا د کشرانو په سترګو کې هغه لحاظ پاتې نه دی مشرې اپا ما داسې څه وویل چې تاسو داسې مشرې اپا دوی اوس واړه نه دي لوی شو خود مختاره شو ماشاءالله تاسو پته نشته ولې تدوی معاملو کې خبرې کوئ زه څوک یم چې د دې منځ کې خبره وکړم جویي نو دوی داسې څوک ول چې خامخا پریشانه کېږي څه وایې ته څه وایې ته څه وایې ته خو پوه شوې که نه
اسې پرون ماښام راغلي وو دوی ماله چې راغلل نو راته ویې چې زه هغه طلا ونه کړم د واده نه. वाह 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 जूही खाना वाह ما ته وې چې زه په منځ کې خبره ونه کم چاته هیڅ نه ویم او په خپله د سلا بیګم وکیل جوړ شوې ها د مشرانو نه خو د نن سبا ماشومانو د لوبو ګوډاګي جوړ کړل چې د جینۍ مور او پلار رضا دي نو د چا پکې څه اعتراض دی د دوی دا خیال دی اپا چې سلا دې رشتې ته غاړه نږدي. چا ویلي دي چې زه دې رشتې ته غاړه نه ږدم. ما ته دا رشته قبوله ده. هغه به برباده کی تا هغه ستا قابل نه دی. تاسو خو برباد نشوي. واجی چې الکو جینې راځي نو سکار د قاضي دا تاسو وی بیا وایا کنه ما ته دا رشته قبوله ده. ودرېدل زجی خبره صفا شوه ما خو زبردستی کوله ظلم مې کولو په غریبي باندې اوس ټولو واورېدل په خپلو غوږونو باندې دا هم زبردستی کیږي سلا سره دونه په اسانه باندې او نشو کولی. خجی واه واه زینی بیگم دا د ډېر ښه انصاف دی ها چې کله انکار کولو نو خپله مرضي وه او چې اوس اقرار کوي نو زبردستی ده ها. ای اپا دا خلک زما د واده خلاف نو د زبردستۍ واده نه کوم زه ما خو او کړي سره ستاسو د حکم په وجه خو دا ټول خو جوهی چوپ کته چوپ د سلا خبره دې په خپلو غوږونو ونرېده سادي خو په چوپه خوله ومنله سکندر خو په جامو کې د خوشحالۍ نه نه ځایېدو اوس که دې دواړو د جهان هوښیارانو ته اعتراض دی اوس دې کې څه کولی شو موږ هیڅ مه کوئ مشرې اپا چې هر څه کیږي دی زمونږ فکر مه کوئ. څنګه به فکر نه کوم راحیل خانه دا خو قدرتي خبره ده چې ما سره د دې کور هر یو انسان فکر دی خو ما ته دا ووایه ته چې کله دې جینۍ تا نه انکار کولو نو ډېره مرسته دې ورسره کوله او اوس چې هغه جینۍ زما ورور خوښوي نو په تا ډېر بد لګي ها. هیڅ بد نه لګي ټیک وایي تاسو. راځه زینی تو بدې جمالدارې ته خو ګوره دا خو هغه خبره شوه جویي نه به خپله لوبې کوم نه به تا لوبو ته پرېږدمه. ای اپا زما په وجه دا ټول کور جوهی چوپ کته چوپ دا کورنۍ اګې هم ډېر جوړ کړمه. ای لعنت دې وي ستا په دې اګې جویي ګورې نه چې روزانه څنګه هر سهار عجیبه تماشې کېږي دې کور کې دوی به زما دماغ ضرور خرابوي پته نشته ولې سوځي دوی زما نه او ستا نه. ما څومره کوشش وکړ چې دا رشته ختمه شي خبره مخکې لاړه نه شي. ما ستاسو کوششونه لیدلي دي. سلا ته په هېڅ نه پوهېږي تا ته هېڅ نشته پته. ښه ولې زه په هیڅ نه پوهېږم. هغه به برباده کی تا هغه ستا قابل نه دی. تاسو خو برباد نشوي.
مکلې تا ته هیڅ پته نشته زه به داسې کله هم ونه کړم. ظاهره ده تاسو نه به څنګه برداشت کیږي. اے خورې زه څه مېلمنه یم چې تا ماله چې په خول شروع کړي. مېلمنه نه نوشي بابي تا خو پته نشته چې څنګه لار غلطه کا. زما خوړه غواړي چې لارې درته صفا کم او ګلونه در باندې وشیندم. څه وکم بس اوسګارېږم نه زه څه ناسره پېښ شي او که تپوس وکړي چې څه دې وکړه نو هېڅ هم نه. په ورځ خو پوهیم نه شو چې چېرته لاړه شي. ځه نن راخو غلی ته دا کمه ده. راغلی خو زه خپل غرض لیم. ما دا سوچ کو چې ته به راشې ماله خو ما مشرې اپا سره هم خبره کړې وه خو هغه کله کله عجیبه شان شي بس ځان ناغرضه کې او کینی هغه. بیا مې ستا ورور سره خبره وکړه هغه هم راته چوپ شو. ګوره تلو زه د لور مور یم پخپله چې ویم نو ښه راته نه ښکاري نو بیا ما سوچ وکړو چې تا سره مې خورولي ده ځکه زه رالم. او نوشي بابي زه پوهېږم زینی لا سبق وی په مونږه څه تعلیم نه ده خو هغه شپه چې کومه واقع شوې وه که نه زه دا جینۍ مور یم تلو. د لور خور داسې غلطۍ نه بدنامي جوړه شي. څنګه او څه غلطۍ؟ ګوره خبره خو د کور ده. راهیل زما بچی دی مونږ ټول پوهیږو خو که دا خبره خدای مکه بهر ووته نو کومه خبره نوشي بابي؟ تلو هغه شپه زینی او راهیل کوریډور کې ځکه تا د راهیل د رښتینه انکار کړو هو چاله سزا ورکې سلا ځانله کماله څومره خالق دی راهیل څومره به خوشحاله وي هغه سره ته تلو خور څومره په ارمانونو او خوشحاله واده کولی ته دا حرکت تا د دې دپاره وکړو چې ما نه بدل واخلې بدل دپاره د راهیل پرېښو او جوهي سره څومره سوځېږئ تاسو. شرم نه درځي تاله چې مور سره داسې خبرې کوې سلا تا ته څه ښکارم ها څه ښکارم ته سره خبرې ته زه صرف دې نه خبر یم چې زما په دې دنیا کې څوک نشته دی. صرف د دې نه خبر یم چې دا پلار هم زما نه دی او دا هر څه ستاسو په وجه شوي دي. ستاسو په وجه موږ ته یو فیملي په شان یو ځای نه شو اوسېدی. تاسو موږ ته بابا نه لرې ساتلي یو چې تاسو په مزو کې چې سم زړه غواړي کوئ. څوک هم زما په دې دنیا کې نشته دی. څوک هم ما سره مینه نه کوي. څوک هم ما سره مینه نه کوي. څوک هم ما سره مینه نه کوي. راهیل ما سره مینه نه کوي. راهیل هم زما نه دی. هغه هم د سینې دی. هغه هم د سینې دی. زما نه دی راهیل. ما سره څوک هم مینه نه کوي. ما سره څوک هم مینه نه کوي. څوک هم ما سره مینه نه کوي. څوک هم ما سره مینه نه کوي. مشرې اپا ډېر شور جوړ کړی و
زما خو خیالو چې راهیل به تا ته ویلي. زما خیال دی هغه مشرم د لاسه غږ نه کړی. سلیم ته هم ما ووې خو ته خو پیژنې که نه دا ټول سړي. هغه خو خپله بېغمه ناست دی. بس ما خو چاته ویلي هم نه دي. ګوره تلو که دواړه واړه رضا دي یو بل یې خوښ دي نو بیا موږ ته پیسې اعتراض کیدی شي. راهیل له پکار وه چې ماته ویلې وي. داسې لا معامله کې هغه دومره بېعزتي شوې ده شاید دې دپاره یې نه ویلي. تلو ګوره ته مې وړه خور یې خو یې خو د هلک د کور نو ته که راشي او سلیم نه سوال وکړي نو یقین وکړه هغه تیار ناست دی او به مني. ما ته بس اعتراض وي نوشي بابي. بس سلا داسې مې زړه مات شو چې ګنې ولې زیني په ما ګرانه نه رسو. سکندر دا ویلي دی چې مونږ رخصتي وکړو د هغه د راتلو نه بغیر داسې لا. خو ما ته دا خبره ډېره مناسبه نه ښکاري. سلا زما بچی تا نه قربان زما خبره واوره. د خدای دپاره زما په خبره ځان پوی کته. هغه به تاله ډېر اذیت درکوي برباده به دي کي. مړه به مې کي که نه مړه دي کي. زه به په دې ژوند څه وکړم د چا دپاره پاتې شم. سلا زما سلا زه ستا مور یم. زه ستا یم. تاسو د چا هم نه یې. د چا هم نه یې. نه زما نه د حاتم او نه د بابا. د چا هم نه یې تاسو. او د چا چې یې که نه هغه زما کیتواله دی. خونخوار دی سناور دی هغه. زه یې خوښه یم. زه یې خوښه یم او ما سره واده کوي هغه. ما به خوشحاله ساتي هغه. هغه ما سره مینه کوي. نور څوک هم نشته زما په دې دنیا کې. زه به هم هغه سره واده کوم او زه به هم هغه سره واده کوم. راځه راځه څوک یې؟ راځه بچی کېنه. په خیر خو یې که نه؟ سکندر دا ویلي دی چې مونږ رخصتي وکړو د هغه د راتلو نه بغیر داسې لا. خو ما ته دا خبره ډېره مناسبه نه ښکاري. ولی جی څه غیر مناسبه دي دې کې؟ ها داسې لا رخصتۍ له راغلی نه و هغه څه. خو دلته خو هر څه دوی ګډوډ کړل. دې ته ووې چې ما سره به ځې نو دوی بي ورته شور جوړ کړو. نو اوس به دوباره هغه په منډه راځي او اوس یې موږ پکې څه ډول باجي غږوو.
دا جینې چرته بل ښار ته مونږ رخصتو خو نه کنه په یو کور کې به د یوې کمرې نه بلې کمرې ته رخصتیږي هغه د خیره اوس په دې کې به څوک څه ووایي دلته خو د ټولو دا ګز ګز جبې دي او ښه وینا مرزي تاسو مو وایې یاره ما خو معاف کته تاسو خو پرېږدئ سادي ښځه چې په خپله راغلې ما خو ته یادولې راغوښتې مې ګوره خورې اوس جوی سره خپل څه جایداد شته نه د هغه شرافت د هغه جایداد وګڼه ته که ته په دې امیدونو کې ناست یې چې جوهي به سلاله سکالي پترې جوړې نو دا نشي کېدی او وسې کم د سلا په شان لیونې جینې څوک وادم کی نو د شکرانې نفلونه به وکې ته دا څنګه خبرې کې ته صاحب دې زموږ په سلا کې څومره ښه ښایسته لور ده زموږ زه د کومه داسې چوک کې ناست یم او خبرې کوم خو خپلو کې ناست یو خبرې کوو او وسیم ټولو ته ښه پته ده چې د چا بچي څومره اوبو کې دي او وسې هم جوهي ته هر څه معلوم دي بیا هم د هغه شرافت ته وګورئ چې بغیر د څه نه بس لکه د شریفانانو سر یې ټیټ کو دا د جوهي هم خوش نصیبي ده چې د سلا په شان جینۍ ملاویږي هغه ته ښه نصیب خو د سلا دی ګنې داسې نفسیاتي بیمارۍ سره واده څوک کوي ته خو داسې خبرې کوې چې سلا خدای مکه چېرته پاګله ده عمده خبره ده مشروره سلا لیونۍ ده چرته وي ته چرته وم زه سبق خولو درغلی وم سبق مې خولو چرته وي ته اوس په څه وکم په سبق دا مختر باندې وم جاهلې جینۍ څه مطلب سبق کوم په سبق مطلب دا چې اسې به هم واده وشي زما سلا زه ستا دا فضول باندې بالکل نه اورم پوه شوې ته سبا به هم په دې وخت راځم سبق لا او ته به اګزام ورکې واده کې او که واده نه کې کم عقلې جینۍ لا خو سوري زه درته غوسه شوم I'm sorry سوري ما ته لګېده چې ذهني مانه ډېره خفه شوې ده نو ما وې ځکه به تاسو هم نه راځئ سبق ښودلو لپاره لیونۍ څه د ذهني خفګان سره زما څه تعلق دی ګوره سیلاب ولې به تانه څوک خفه کېږي او په څه به خفه کېږي چې ته په خپله مرضۍ واده کې چې ته دا په خپله غواړې نو بیا چاته هم دا حق نشته چې ستا نه ناراضه شي هر څه چې هم ته غواړې هغه ته وکړه هغه به ټیک وي اوس که هر څوک ناراضه کېږي او که نه ناراضه کېږي په هغې هېڅ فرق نه پرېوځي ته د چا هم پروا مه کوه اوس به سبا راځم سبق ښودنې له او ته ورته خپله تیاري وکړه ټیک ده څنګه مې ویلې مشرپا
خپل لور مې پرده اچولې وه. سکندر ته دې هم نه دي ویلې تا؟ د شپې په دورې راځي سیزونه هم ولې راولې. هغه ورځ د سنګان مې شیشه م زرې زرې کړه. دا خو د خدای شکر دی چې په خپله زخمي نه شوه او یو ورځ چاړه راواغسته او ما پسې رامنډه کړې. وای الله، دا خو ډیره خطرناکه خبره ده سادي. هغه خو ځان لم نقصان ورکولی شي. هغه به چېرته ډاکټر له بوتلل غواړي. مشر وروره څه وکړم؟ د جنۍ ذات خبره ځکه چپ پاتې شم. خو اوس د سلا حالت ډېر خراب شو. کله نه چې د واده خبره شوې ده نو هغه په خپل هوش کې هم نه ده. اے مولا، بس دا کسر باقی و چې د دې کور ځوانې جنکۍ دې پاګلې شي. ښه به دا وي سادي چې ته جوهي سره خپله خبره وکړي. هر څه ورته صفا صفا ووایه ته د سلا پاکله. مشر وروره زه څنګه خبرې کولی شم؟ زما خو د خپلې لور معامله ده. ښه به وي که نه چې مشره اپا سره خبره وکړي. او جی ولې نه، هرې مسئلې حل مشره اپا حاضره ده. ولې بچی دې پاگلان وستا او لیونې کوې ما؟ خدای خبر سمو خوړلي وو بچیم زیږولي. د دې نه خو زه شنډه منډه بې اولاده ښه یم. یا الله، دا کومه ورځ زما د رور په نصیب، دا د هغه نصیب د سپېره خوار. یا الله، ولې دومره لوی ازمیښت راغلی دی جوهي باندې؟ اے مولا، زما خو زړه خورېږي. هی 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 وای جوهي، هی جوهي. سوځي رانه ټول. کله چې تا د ټولو مخکې ووې که نه نو ټولو سوځېدل زمانه. سلا سویل دی راهیل لمسولې ته که نه زما خلاف کمینه. سوځي رانه ټول. کله چې تا د ټولو مخکې ووې که نه نو ټولو سوځېدل زمانه. ما ته خو پته وه چې زما سلا ما سره مینه کوي، بس یریږي. اوس یریږي ولې؟ اوس خو ته زما یې که نه؟ وشرمېده. اے جوئی، اے اپا سهار سهار خیر خودی سو شو. اے جوئی، سهارم چرته په خیر راغلی دی؟ الله دلته راشه، دلته کېنه. یا الله خیر سو شو سو شو. که وای وری نو حیران او پریشان بشي. پرون شپه سادی بیبي اخر هم دا ووې شک خو ما ته مخکې څو ځله شوی و چې د سلا بیبي دا دماغ ټیک نه دی.
پرون شپې مور هر څه وې وایي چې سلا پاگله ده. ها ها सिलाइयों प्लेट रखा तो د فزیکس امتحان دی زما هیڅ یارې مې نه دی کړ فیل بشم زه ولې دې نه دی کړی؟ ماحول دی په دې کور کې د سبق ویلو روزانه نوې تماشا روزانه نوې ډراما نو ته زما په وجه پریشانې که نه؟ زه خو بالکل ټیک یم. ما ته سعادت دی چې ستا په وجه به پریشانه یم او راسم په دې کور کې ټولو نه زیاته ته ټیکې رښتیا ووایه سلام دا ټول خلک چې وایي چې څه دا چې دا د راهیل بای نه ځکه انکار وکړو چې تا جوهي ماما سره مینه شروع کړې وه دومره دوستي خو وه زموږ په منځ کې تا خو ما ته ویلی شو که نه پوټې اعتبار دې مونه کو ولې تا ته ما نه وویلې سله چې ما ته هر څه ووایه خو تا ما ته هېڅ ونه وی یار زه دا ښه شوه تا چې څه غوسل هغه مې لو شو زه خو ستا په خوشحاله یم ډېر خوش قسمته دی جوهي ماما څومره بدنصیبه یم زه که نه دا ویل غواړې که نه ته امتحان می خوشی ما ته دعا کوا حسیم ستا هر دعا قبلیږي وبوس کې باقي هر څه په ما پرېږدی سم به کم هر څه زه څنګه دا زیاتې کولی شم چې یو پاگله جینۍ ستا په سر وتپم با هر څه به ټیک شي اختر جینکې د واده نه مخکې د داسې تکلیفونو ښکار شي چې واده یې وشي نو هر څه بیا په مزه مزه ټیک شي که د واده نه پس ټیک نه شوه نو د خپله لاسه دې اور ته واچومه ها با که د سیلا دا ژوند د بربادو نه بچ شي نو ما ته هېڅ اعتراض نشته دی زما د ژوند مقصد صرف دا دی که زما په وجه هغې ته صحت میلاویدی شي نو زه به وګڼم چې ما د ژوند حق ادا کو جویی فرښته د زما ورور فرښته ماشاءالله دا د نور منزل بې قدره خلک د چا بد دی رد دی او شرمونه چې تا په خپل سر اخیستي دي دې سره قدر نشته ستا د دوی دپاره خپل ژوند مه بربادوه جویي ګوره سلا ته به هم څوک نه څوک نیم لیوني شل ګوڼ موڼ میلاو شي که نه نه اپا داسې به نه کومه زه زما نوم سره وتړلی شو هغه سره د ټولو بیمارو بې عزتو او عیب سره قبوله ده زما ما ته هېڅ اعتراض نشته دی بس تاسو د نکاح تیاریانې کوئ باقي دا ټولې ذمهوارۍ په ما پرېږدی تاسو که نه زه راته ویم جوهي مولا که دا ډېره خوا دې خوا وګرځي دا سادیه بیبي نو ستا په شان زوم به ورته میلاو نشي چې په غړېدلو سترګو داسې جینۍ سره واده کوي د دې اجر خو به درله بس خدای درکوي د انسان د وس کار نه دی دا باجانې زما خو تاسو مور یې که نه بس دعا راته کوه ته ستاسو په دعا باندې به هر څه وشي زما آمین جوهي آمین بس الله دې قبوله کړي نو یخې اوبه راوړم نورې نه روره په ما خو دا سر وګرځېدو الله خیر الله زه یریږم